السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د غرونو سرونه دي او یخې یخې هواګانې دي او ښکلی سیاحتي مقام دی، خو دا سوات نه دی، ډېر ډېر سیاحتي مقام دی. لړم ټاپ ملګري تاسو کتی شئ، لرګي چئ، پخلی روان دی. خبرې اترې به سره کوو. دې چونکې د جرنالیزم ډپارټمنټ نه اوس فارغه شو، جرنالیزم یې وکړو. سره به السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی ورور؟ خیر دی جی. خپل تعارف وکړه، د کوم ځای او لړم ټاپ ته په څه وجه راغلی؟ زما نوم عمران الله دی او د دیر میدان اوسېدونکی یم. خیال کوه هلکې خوږ او لړم ټاپ ته په چکر باندې راغلي وو. ښه جي. سمي د وجې چکر لیټ شو، اوس پخلي لړکې چوو نو. صحیح. موسم مو یخ دی؟ موسم خو ډېر یخ دی یار. صحیح. موږ خو وختي راغلي وو، 2 بجې وې او 9 بجې شوې او واقعي کې موسم ډېر زیات یخ دی. یخ دی ډېر زیات. اوله کې ګرم و، اوله کې ګرم، غرمه کې چې کم موسم و نو ډېر زیات ګرم، اوس موسم ډېر یخ شو. صحیح صحیح صحیح. ملګری چې دی لرګي چئ دی تاسو؟ نایلا ګوتې کنه سلام ته وزګار یم. نښې برابر ده. ښه، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی ورور؟ خپل تعارف وکړه. زما نوم دی انعام الله تاسو اوسېدونکی یم، جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ یم. صحیح. لړم ټاپ ته اولني ځل راغلی که نه مخکې راغلی وې؟ نه مخکې راغلی، خو دې طرف ته نه یې راغلي. دا ګیدرینګ په څه وجه راټول شو؟ چا راټول کړو؟ بس ټول کریډټ سړي ته ځي. ښه جي. موږ سیار دی. ښه سیار دی. صحیح صحیح. زما ساره ماته شوې چونکې بالکل کار دی وکړو. دا کار دا ګپ شپ په لګو. بل ملګري سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. خپل تعارف وکړه ورور. زما نوم بلال خان دی، اوس فرش ګریجویټ شو ماس کمیونیکیشن ملاکه یونیورسيټي نه. صحیح. او لړم ټاپ ته راغلی وو. دا سطح سمندر نه 7500 فیټ په بلندۍ باندې واقع دی او ډېرې ښکلې نظارې دي. اوس په دې ماښام کې هم لکه که تاسو وګورئ نو سوات موټر وی او دا پوره علاقې شاته دا رباط خال او دا ټول دې ښکاري که نه، نو یو ښکلې ویو پیش کوي او دې چې مونږ کینو نو نن سبا خو دا سپوږمۍ هم ډېره ښایسته نن خو نه ښکاري، خو ډېره ښکلې وه. نو په دې وجه راغلي اوس پروګرام دې ملګرو جوړ کړی و. ماشاءالله مونږ خو ډېره ښه انجوای وکړه. صحیح. نور ملګرو ته به څه پیغام ورکوې چې راشي را نه شي؟ مونږ خو دغه لکه هر خلک د ځان لپاره سهولت خوښوي، وایي چې لکه روډ ښیي دغه ښیي سوات ته ځي هغه ته دلته هم لکه داسې د لارو د دغه لږ مشکلات دي، خو لکه ښایسته ځایونه دلته هم شته په دیر لویه کې. نو زمونږ خو ټورسټ دا راغلی چې دې خوا هم وزټ وکړي او دا ځایونه وګوري، هایکینګ پکې وکړي. ډېره مهرباني، ډېر ښایست لري. د سیار سره په آخره کې خبرې کوو. د سیار خبرې د چا کړي دي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرو؟ وبرکاتو. خیر خیریت دی. زما نوم زکریا دی او زه د یونیورسيټي اف ملاکن جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن فرش فارغ شوی یم. ښه جي. او بیسیکلی تعلق مې د تیمرګري سره دی. ښه. د څه ګڼې دلته راتګ اسان دی که نه دی؟ راتګ ډېر زیات مشکلات دي. ګاډي لکه روډ هغه شان ټیک نه دی څرنګه چې مالام جبې ته دی یا کالام ته دی یا نورو ځایونو ته دی. صحیح. خو دا زما فرست ټایم ایکسپیرینس دی، خو انتهایی ډېر زیات مزې راکړه. موسم هم ډېر زبردست دی، لکه دا اوس په شکال دی که نه اګست، خو دلته موسم داسې دی چې لکه ته به نه ګڼې چې دا ګرمي ده یا بالکل د ژمي موسم دی. کم چې په تیمرګر زموږ په نورو علاقو کې د ژمي موسمي هغه شان موسم دی. ډېر زیات انجوای کوو. او محفل ته په څه نظر ګورې د ګیدرینګ ته؟ کریډټ خو موږ خپل سیار سمیله ورکوو. صحیح. خو دلته زموږ اصل کې زموږ چې دا ګیدرینګ شوی دی دا ټول کریډټ یو بل هلک دی خو هغوی زما نوم به نه مینشن کړي، د هغې د کویدن پروګرام و زبردست. نو هغې نوم نه مینشن کوم. که چېرته بیا تاسو سوشل میډیا له دا ورکوئ نو هغه بیا خفه به شي. خفه به شي. هغه وایي چې لکه زه نه غواړم چې زما داسې فیمس شم په دې کاته کې. زه ټیک ده ټیک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی کلیواله؟ څه صورتحال دی؟ څنګه راغلې ولې راغلې؟ محفل ته په څه نظر ګورې؟ دا جی ملګرو پروګرام را جوړ کړی زموږ د جرنالیزم چې څومره کلاس میټس نو هغوی دا پروګرام را جوړ کړی او رالو ماشاءالله ډېر ښه پروګرام دی. موسم هم ډېر زبردست موسم، یخني نه کېږي که نه؟ او جی یخني خو دا هواګانې ډېرې یخې هواګانې دي. صحیح. او بل دا لاره لږه ډېره دغه وه، خراب وه، روډ ټول خراب و. حکومت نه به څه غوښتنه کوي چې او حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې دلته چې کوم دی انفراسټرکچر ډیولپ کړي، روډز او دا برابرې، نو ټوریزم بالا چې کوم دی ټوریزم انډسټري به چې کوم دی هغه مخکې ځي. هغوی له پکار یې خصوصي توجه دې طرف ته وکړي او دا روډونه آباد کړي، نو بیا به انشاءالله زیاتر خلک به بیا دې طرف ته راځي. ډېره مهرباني.
دا مرګ سره هم ولرله. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. څنګه لې ښه؟ الحمدلله سر. تعارف وکړئ جی او محفل ته پس نظر ګورئ یخني څه ده؟ الله دې سر جی د چکدري اوسیدونکی یم ها جی. او دلته د خپل فرند سره راغلی یم په چکر باندې. ها څو بیر راغلی؟ ته ډېر نږدې وته. دلته خو مونږ راځو چې ډېر ځل راغلي یو دلته. ها خو دلته د دې فرند سره یې په اولني ځل راغلي نو ډېر خوند کوي. صحیح. او موسم هم انجوای کوو. موسم هم ډېر زیات ښه دی. صحیح. چې ښکته خو نو 40 ډیګري او 35 ډیګري سینټیګریډ باندې موسم دی. دلته خوش قسمتي ده نیټ وکړ کار نه کوي سړی مې غپ شپ لګي. بس بالکل موبایل سایت ته دی او خپل غپ شپ ته نور بګی. زه ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرو؟ تعارف را سره وکړئ جی او تاسو د سی آر ولې کارو یار ډېر زیات. باسط حیات خان مینوم دی د سمر باغ اوسیدونکی یم او د ملاکنډ یونیورسټۍ نه مې اوس بي اس جرنالیزم وکړو. زبردست مبارک شي. سمې خو مونږ قارو نه خو بلکې په سمې باندې مونږ خپل محفل لږ نورم خوندور کوو. زبردست. دی چې زمونږ سره یي او مونږ د سره غپ شپ لګو نو زمونږ محفل چې کوم دی هغې خوشحالي مونږ ته دوګنه میلاویږي. دا خو زمونږ دپاره یو شعر و شاعري ورځي که نه؟ شعر و شاعري خو د هغې خپل یو شعر و شاعري ده. بس یو څه پخلی شروع کړی دی؟ اوس خو باندې دی ګډ. ها ګډ باندې دی. ګډ هم دغه کړی دی او بس دا غوښه خوټ کوو. صحیح. د دې دا ټوله بیا به وروستو مونږ لا ډیسایډ کړي نه ده چې کړایي پکې کوو که روش پکې کوو. بس دا ملګري او بیا په خپله باندې وایي چې کم قسمه پخلی پکې کوو. صحیح. هسې لړم ټاپ ته څو بې راغلی؟ لړم ټاپ ته خو ډېر نه یم راغلی او تقریبا 4-5 ځل راغلی یم. خو دا مې اولی فرست چانس دی چې دلته کې مې شپه ده. ښه شپه ده. او د دې یارانو سره چې کومه شپه ده نو دا د ژوند به یو یادګار وي. ډېر غټ او ډېر یادګار دغه به وي. یاران دې تل آباد وي. نو زه د دې یارانو دپاره دعا کوم چې الله تعالی یې تل آباد ساتي او دغه شانته کې خوشحاله او ګیدرینګ کوي. ډېره مهرباني. زمونږ ځینې ملګري څوک بهر ته پلاسي روان کړی، څوک یو ځای ته څوک بل ځای ته. نو کېدای شي چې لکه دا اخره ګیدرینګ وي الله دې داسې نه کړي چې مونږ بیا راټول شو. خو دا سمې هم تاسو به ورسره اوس خبرې کوئ. سمې خبرې ډېرې زیاتې شروع دي. سمې نه ورځو. السلام علیکم سی آر. وعلیکم السلام. څنګه یار زموږ هم په کلاس کې سی آر و هغه بونیر و افتخار دی نوم و هغه هم ستا په شان د دنګ و هغه هم ډېر کاره و. تا هم ډېر کارې که څه چل دی؟ دا خو بس دواسې یو ګپ لګی خو بیا هم چې کوم دی نو څه نه څه لږ محفل. صحیح. نوم یې سمیع الله دی. هغه قابل و. نوم یې سمیع الله دی او بخیلي اوسېدونکی یم او فرېش چې اوس کوم دی جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن ملاکنډ یونیورسټۍ نه ګریجویټ شو. صحیح دی جی. او بس راغلي یو انجوای کوو. نه محفل دې ولې ارنج کو؟ مقصد دې څه و؟ مقصد زموږ یو ملګری دی خو هغه وایي چې زما نوم مه مینشن کوئ. ښه جي. دلته موجود دی که نه دی؟ دلته موجود دی. دا ځای دا پروګرام هغه را جوړ کړی دی. مطلب یو انګیجمنټ سرمني مطلب انګیجمنټ دی شوی. صحیح دی جي. په هغې کې دا پروګرام دی نو دلته راغلي یو ډېر انجوای کوو. اوس موږ ماښام رالو خو بس سبا به انشاءالله بیا ګورو. د ورځې به انجوای کوو. اولنی ځل رالې؟ نه دا مې تقریبا درېیم ځل دی خو شپېلې چې کوم دی نو په اول ځل باندې رالم. ملګرو له به څه پیغام ورکړې؟ ملګرو له خو به دا پیغام ورکوم چې زه خو به انشاءالله یې میاشت نیمه کې ترې روان یم. خو دونه به زه دغه وایم چې دوم داسې په مخه یو ګیدرینګ راټولئ نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو دغه یو پیغام ورکوم چې ملګرتیا او مطلب په تعلق باندې چې یو بل سره کیني پاسي نو دا به ډېره ښه خبره وي. ډېره مهرباني. د ټول سره خبرې وشوې که نه جي؟ ټول ملګرو سره خبرې وشوې. نو مهرباني. تاسو ته معلومه وي چې د چرګدرې نه لړم ټاپ چې دی هغه 28 کیلومتره په فاصله باندې دی او تقریبا 7500 فیټ بلندۍ باندې دی واقع دی. دې نه هر طرف ته ویو چې دا هغه تاسو کتلی شئ. د ورځې هم دلته تاسو ټریکینګ وکولی شئ. دلته راشئ خوندونه واخلئ. یخې هواګانې دي. ښکلی موسم دی. ښایست دلته ډېر زیات دی خو مشکلات دي ستونزې دي هغه تاسو ته هم معلومې دي او ما ته هم معلومې دي. سړکونه خراب دي. سړکونه چونکې دلته آباد چې د ملاکنډ ډیویژن هر یو سیمه چې دا هغه ښایست ډکه ده نو دې علاقو له پرمختګ ورکول غواړي. د علاقې پرموټ کول غواړي. سیاحانو سهولت لپاره دلته واشروم آبادول غواړي. نور سهولت ورکول غواړي. نو دا علاقه به د ملاکنډ ډیویژن به آباد شي. سیاحت نه ډېره زیاته پیسه پیدا کېدی شي خو آخر دلته به توجه څوک ورکوي. انشاءالله دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی. د بل پروګرام پر ضد ستاسو قربا عبدالله شیرین ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.